اوریا صاحب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې هند ته لاړ شي. کوششونه دغسې روان دي چې د ترکیې په کنفرانس کې هند په شمول ایران دا هېوادونه ګډون وکړي. امریکا اصلا کوشش کوي چې هند په دغه پروسه کې شامل کړي، لیکن طبیعي خبره ده چې پاکستان به دغه خبرې سره مخالف وي، د دې خبرې مخه به نیسي. دغه رقابت د افغانستان کې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع او بالاخره د افغانانو ترمنځ اجماع کې یو خنډ او ځنډ ګڼي. مننه ځواک صاحب. ښه پوښتنه ده. هند او پاکستان دغه ورځې چې دوی پیدا شوي دي په یو ډول نه یو ډول افغانستان کې دوی رقابتونه لري او متاسفانه د دوی رقابتونو په نتیجه کې افغانانو ته ډېر نقصونه او تاوانونه رسېدلي او لا رسېږي. هند د دې طرفدار ده چې په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا نظامي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او په یو ډول نه یو ډول اوسني حکومت نه ملاتړ کړی او کوي. اما په دې وروستیو کې د هند او پاکستان روابط لږ سره ښه سوي دي او داسې معلومیږي چې دغه روابط ممکن نور هم د دوی د کشمیر په حساب باندې لږ نور هم سره د مخ په ښه کېدلو خواته لاړ شي. یعنی که هند او پاکستان د کشمیر پر سر کوم معامله کوي طبیعتا د هغه په نتیجه کې به په افغانستان کې هم د دې ترمنځ چې کوم اختلاف دی زه عرض کوم یا سیالي د هغه به کمه شي. زه عرض کوم چې طبیعتا کوم وخت چې د دوی په مابین کې د هند په جغرافیه کې رقابتونه کمیږي دا به د دوی په رقابتونو باندې په منفي او مثبتو رقابتونو په افغانستان کې تاثیر کوي. او زه فکر کوم چې روسیه په اوسنۍ شرایطو کې دغه مدیریت په لاس کې لري چې د سیمې هیوادونو په مابین کې همغږي رامنځته کړي او هغه څلور هیوادونه چې مسکو کې غونډه درلودله دوی په یو ډول نه یو ډول په خپل مابین کې تر یو حده یو هوکړې ته رسېدلي دي چې تنها ایران او پاکستان هندوستان پکې شتون نه درلوده. دغه سفر چې وزیر د خارجه د روسیې کوي دا تنها د افغانستان د مسلې لپاره نه ده، هغوی نور مسایل لري په هغو باندې بحث کوي چې هغه ډېر ستراتیژیک دي، نظامي دي، اقتصادي دي، یو مسله دا سیاسي ده. یوه مسله دا ده چې هند ترکیې کنفرانس کې ګډون وکړي. یو مسله دا ده چې هند د ترکیې کنفرانس کې ګډون وکړي، هغوی خپل آمادګي پخوا ښودلې وه چې ګډون به کوي. مسله دا ده چې څنګه همغږی سي له روسانو سره او هند ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دوی ته له افغانستان څخه خطر متوجه نه ده. اما په آخرین تحلیل کې دغه ډاډ به څوک چاته څنګه ورکوي؟ خبره داسې ده چې دغه ابتکار خو د امریکا په لاس روان دی. د سولې امریکا ده چې هند غواړي په دغه معادله کې داخل کړي او هغه دا ځکه غواړي چې امریکا او هند سره نور چین په مقابل کې مشترک اهداف لري، نو دلته غواړي امتیاز ورته ورکړي، غواړي په دغه معادله کې داخل کړي. په څه باندې یعنی یوازې کشمیر مسلې زه اوس عرض کوم. ګوره په اوسنۍ شرایطو کې امریکا د هند لومړی درجه ستراتیژیک دوست ده او دویم درجه ستراتیژیک ملګری روسان دي. طبیعتا هند ضرورت لري چې له دواړو نه ډاډ ترلاسه کړي او امریکا به طبیعتا په دا دومره یعنی هند څه غواړي؟ افغانستان سوله کې هند څه غواړي؟ د هندوستان لومړنۍ موخه دا ده چې د افغانستان جغرافیه د هند په ضد باندې استعمال نشي. یو دویم د افغانستان په جغرافیه کې د دوی مشروع ګټې چې هغه به د افغانانو له مشروع ګټو سره تطابق ولري باید خوندي سي او داسې نورې جزوي مسایل. زه فکر کوم امریکانو په خوا ډاډ ورکړی، روسان به اوس هغه څه چې دوی په مسکو کې بحث پې کړی هغه به ورسره شریکي، هغه څه چې دوی پلانونه لري هغه به ورسره شریکي، کوم پرمختګونه چې سوي هغه به ورسره شریکي. طالبانو خو لا پخوا طالبان به دې ته مجبور کړی شي، دغه توافق به طالبان دې ته مجبور کړي چې د کشمیري جنګیالیو نه افغان طالبان ملاتړ پرېږدي. زما عرض دا ده چې طالبانو خو لا پخوا ډاډ ورکړی چې د افغان اجازه به ورنکړي چې د افغانستان جغرافیه به د هیڅ ګاونډي او د سیمې او د نړۍ هیوادونو په ضد نه استعمالیږي.
پس دې کې هند هم شامل ده. د دوی په مابین کې به اول د بهرني هیوادونه یو بل سره هماهنګي وکړي په شمول د هندوستان، او زما اند ده چې په دویمه مرحله کې به هند نیغ په نیغه له طالبانو سره خبرې وکوي، او په دغه خبرو کې به دغه ډاډ د طالبانو لخوا څخه بیا ترلاسه کړي چې د افغانستان جغرافیه به د هند په ضد نه استعمالیږي، او طبیعتا دا د طالبانو ژمنه ده. دا شی به یو بل عامل چې چین دی، او چین خارجه وزارت څو ورځې مخکې په ډېر ښکاره توګه ویلي چې د امریکا هدف دلته د چین بې ثباته کول دي. چین به دغه ډاډ څنګه ترلاسه کړي؟ ګوره، چین د دې طرفدار نه ده چې امریکا په افغانستان کې پاتې سي. هر نوع شتون د امریکا نظامی شتون په افغانستان کې چین او روسیه د ځان لپاره ګواښ ګڼي او په هیڅ ترتیب یې نسي تحمل کولی. سره له دې چې چین او هند هم په افغانستان کې هم په منځنۍ اسیا کې دوی سره رقابتونه لري، دا به د هند بله ستونزه وي دلته چې له چین سره یې لري. مګر چین د دې لپاره چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، په اوسنیو شرایطو کې دغه رقابت له هندوستان سره شاید ونه کوي، او هندوستان هم شاید دغه رقابت حاضر نه وي. نو زیات احتمال شته ده چې هند همغږی سي له روسانو سره، چینایانو سره، د افغانستان په مشکل کې امریکایانو سره، او وروسته له هغې له طالبانو سره نیغ په نیغ خبرې وکوي. او زه فکر کوم چې راتلونکي جغرافیه د افغانستان به د هند په ضد باندې په هیڅ ترتیب ونه کارول سي، په شرط دی چې هندوستان راتلونکي دولت سره هغه مشروع ګټې د افغانانو په پام کې ونیسي. وخت چې دوی د افغانانو مشروع ګټو ته درناوی وکړي، افغانان به هم د هند مشروع ګټو ته درناوی وکړي. راځو د ترکیې کنفرانس ته. ترکیې کنفرانس هغه وخت مهم ده چې د امریکا د وتلو نیټه معلومه سي، او په دغه نیټه باندې یو توافق وسي د امریکا او طالبانو تر مابین، او دا رسما اعلان سي. صحیح. که دا اعلان نسوله، ترکیې کنفرانس اهمیت بیا نه لري. زارس کوم، او دغه باندې رسما توافق ونسه، نور زیاتې هم د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول روسیه او چین نور ترکیې سره کنفرانس سره علاقمندي نه لري، او نه طالبان. بیا موږ ځو د جنګ خواته چې جنګ نه د افغانانو په ګټه ده او نه د امریکا په ګټه ده، ځکه جنګ کې هم وینې تویږي او هم پیسې مصرفېږي. صحیح، مننه. په دې وروسته خبرې کوو چې جنګ، ځکه دغه فکر لا اوس هم شته دی چې جنګ شاید د امریکا په ګټه وي په افغانستان کې. امریکا یې نه کوي، جنګ افغانان کوي او بې ثباته کوي سیمه او منطقه. نو د امریکا پکې تاوان څه دی؟ په دې وروسته بحث کوو. جانبدار صاحب، لکه څنګه چې مخکې ویل شول، که د سیمې ترمنځ توافق نه شوی او په نتیجه کې د افغانانو ترمنځ توافق نه شوی، ترکیې کنفرانس خو بیا نو اهمیت نه لري. زه بیا دا سوال تکرار غواړم چې په دې اوس وخت کې د امریکا دا ټینګار چې ترکیې کې دا کنفرانس وشي، دا د ترکیې کنفرانس د ناکامولو کوشش دی، د سولې د پروسې د ناکامولو کوشش دی، او که څنګه خبره ده امریکا دغه ټینګار علت تاسو څه بولئ چې په عجله دا کنفرانس وشي؟ زه په دې فکر یم که د سیمې هیوادونه یوه درسته ډیپلوماسي مخته یونسي، د امریکا له دې اقداماتو نه داسې ښکاري چې دلته دویمه سوریه جوړول غواړي، او په یو ترتیب سره ظاهرا داسې ښیي چې په دې قضیه کې خو دغه صلاحیتونه او اختیارات او ګټې د سیمې هیوادو ته دوی اعتنا کوي چې د هغو پښه پکې را شاملوي، او په تدریج راولي، او بالاخره نه د سولې خواته بلکې یو ډول دوی داسې چې فی الاجبار بیا ځینو قوتو سره د سیمې هیوادونه مربوط او په تړاو کې پاتې سي، بیا به امریکا تیزي جګړه به دوی ته پاتې وي. یعنې د امریکې نیت د سوال وړ ده، د شک وړ ده، تر څو پورې چې په عمل کې موږ د دوی د کار سالمه نتیجه نه وي لیدلې، د دوی په اعلامیه، د دوی په خبر، د دوی په ډیپلوماسي او د دوی په معاهده باندې اعتماد کول ځان غولونه ده. تر اوسه پورې چې دوی څه کړي دي، دا د بشر د حقونو خلاف، د نړیوالو قوانینو خلاف او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دي. په دې معنی تاسو د اورکم مسله وګورئ، اول د وسوال مخالفینو لپاره هم دا د پیغور خبره ده چې دوی څنګه د امریکای سره اورکم مانه،
دا ډېر د سوال وړ خبره ده. امریکایي تا نه وزنم خو افغان عادي عسکر چې هغه بیچاره رضوان خبر نه ده دغه مرګ ما ته روا ده. یعنی زه ته دویم چې دا یو افغاني تصمیم نه ده. بنا موږ باید کوشش وکړو چې افغاني لوري افغاني سي افغاني دریځ غوره کړه ملي دریځ غوره کړي نه دا چې د بهرانيانو د سیاستو مطابق مختلف استانبول کنفرانس یو اړخ دا کېدای شي او کدي سیمه هیوادونه په ویخاري په آگاهي د افغانستان ملي اجماع حمایت کی او خپل هم یو همغږي رامنځته کی بیا امریکا نشي کامیابېدلی چې دلته دویمه سوریه منځته راولي او ټول سیمه له رشد نه له اقتصادي پرمختګ نه شاته وتمبي. یعنی اصلي هدف خو د امریکایانو معلوم ده د دوی څه ګټه ده د دوی څه خېخي ده څه خبره ده خو معلوم ده چې بهاله منافع همدغه سیتواسي د هندوستان ویلي د هندوستان تنه اقتصادي منافع کېدای شي چې په دې سیمه کې غوړېدنه رامنځته شي د اسیا میانه ذخایر او د پاپلاینونو تر هند پورې ورسیږي ولې په امنیتي لحاظ باندې هیڅ نه دوی ته په ثبات په افغانستان کې د علاقه ور باید نه وسی ځکه څومره چې ته بې ثباتي نو پاکستان هم سره له فشار لاندې راځي د هند یوازینی ګټه یا علاقه د منطق له لحاظه د پریکټیکل پالیټیک له لحاظه باید دا وي چې پر پاکستان د فشار یا د دیموکراسي لپاره دلته موجوده وي. بل هیڅ دلیل نشته. او جنرال صاحب بخښنه غواړم په دې کې لږ غواړم په افغانستان کې که بې ثباتي او هغه دغه څلوېښت کاله خو بې ثباتي د پاکستان او امریکا د خوا نه مدیریت شوې بې ثباتي ده د هغوی د خوا نه رهبري شوې بې ثباتي رامنځته شوې ده. پاکستان او امریکا خو د ابزار په توګه د بې ثباتۍ او دغه ډلو نه استفاده کړې ده نو دا خو د پاکستان په نفع ده. دلته کوم افراطي ډلې چې دي دا د پاکستان په ضد نه استعمالیږي. پاکستان مثلا کولی شي د هند په ضد استعمال کړي نو هند به ولې غواړي چې افغانستان بې ثباته وشي؟ نه ګورئ که تاسو تېر تاریخ ته وګورئ په کراچۍ کې یو عملیات وسوله د دوی نظامي ډېرې پرمختللې تیارې تخریب شوې او حتی ویل کېده چې هغه افرادو چې هلته عملیات وکړي چې دوی په ژبه نه پوهېده چې دا څوک وي. په همدې ترتیب سره پښتونخوا کې چې کومه خرابي رامنځته شوه اول ته د پاکستان نظامیان هم بوخت شول او د پاکستان له انکشاف هم شاته وتمبېده. یعنی همدغه ډلې کېدای شي چې بیرته د پاکستان په غاړه کې مرور وکړي لکه د اسلام آباد کې هغه سور مسجد لال مسجد ورته ویل کېږي دا قضیه بس نه ده دا اور کنه موږ ته ضرر نشي را رسولای دا به اخر بیرته د پاکستان لمنه نشي او پاکستان امریکا ته او غربي هیوادو ته ځکه مهم ده چې دغه اټومي قوتونو کې چې اوس مثلا روسیا هند چین دا درې هیواده او همداسې پاکستان دا اټومي قدرتونه دي او د آسیا د نظم لپاره دا غربي هیوادونه خامخا پام لري د موږ نه پاکستان ورته ډېر مهم ده او توجه ورته کوي هم د نفوسو له لحاظه هم د اراضي له لحاظه هم د وسلو له لحاظه چې پاکستان سره وجود لري. کوم ځای چې هند پورې اړه لري هند ثبات غواړي په دې شرط چې دلته د اقتصادي ګټې د ایران سره په همکارۍ کې تامین شي لیکن وروستي قرارداد وښودل چې د ایران سره په اقتصادي همکارۍ کې چین یو قدم مخته ولاړ ولې بیا هم یعنی د مارکیټ د منځنۍ اسیا چې د خام موادو له لحاظه او همچنان د ځینو تولیداتو د فروخت له لحاظه دا هند ته باید توجه وړي. اوس امریکا غواړي چې د چین مخه د هند په زور باندې د کواد په تشکیل سره چې تاسو مخکې یو بحث کې د اشاره کړې و د کواد مهم تشکیل ده یو ډول هند پس کې یعنی اساسي هدفونه باید افغان خبیر شخصیتونه وپیژني چې اصلي خبرې څه شي په فروعاتو باندې خپل وخت باید نه رسنۍ نظم د سیاستوال ځای کی دغه روپوشونه چې نه پیغام په فلاني ځای کې فرهنګي اقدام داسې وسه فلاني بلوچ ته او فلاني هزارې ده او دا نفر شویه ده او دا سنی ده دغه سي فروعات او وسایل دي چې بهاني دي چې جنګو ته بیا دوی دغه غریب ملکونه او ځینې قومونه کاروي او استفاده کوي. بنا د موږ ته لازمه ده چې په بحثونو کې په اساسي مواردو په عمده ټکو باندې بحث وکړو او د عوامو ذهن روښانه شي ترڅو په افغانستان کې ملي اجماع منځته راشي او موږ دغه وسنۍ اړتیا پر بنسټ باندې پخواني زخمونه چې دي بیا را تازه نه کو صحیح ده خو اشتباه سوی ده ولې اشتباه ته په اشتباهاتو خو جواب نه ویل کېږي اوس موږ څه کوو او د سبا لپاره څه پروګرام لرو. صحیح بالکل. اوریا صاحب ملي اجماع خبره چې مونږ کوو نو دغه ملي اجماع اول خو دلته په نظام کې دننه نشته دی او بیا د طالبانو سره یو ځای تاسو ته ښکاري چې مونږ کولی شو یو ملي اجماع ته ورسېږو او که نه مونږ باندې به تحمیلېږي یو څه به
لکه د امریکا طرحه چې ده دغسې یو نسخه به راځي او هم به په طالب تحمیلېږي او هم به په دې خوا تحمیلېږي. لومړی د نسخې لپاره در طرز کوم چې نور بیروني قدرتونه نشي کولی د خپلې خوښه نسخه په افغانانو باندې تحمیل کړي او د تېرو 40 کالو دا ثابته کړله چې بیروني طرحې همیشه ناکامه وي او ناکامه به وي. اما راځو ملي اجماع ته. ملي اجماع کې طبیعتا طالبان یو اساسي عنصر باید وي، پرته له هغو نه یو ملي اجماع نه راځي او طالبان هغه وخت کولی شي چې د ملي اجماع په جوړولو کې رغنده ګام اوچت کړي چې دوی له امریکا سره موافقې ته ورسیږي. زما هدف که ملي اجماع وایي چې دغه کابل کې چې ډلې ټپلې دي له دوی سره یو تعامل وکوي او د هغې نه مخکې باید امریکا سره توافق بالکل پرته له توافق له امریکا نه، پرته له دې چې بهرنیان له افغانستان څخه وځي، تعامل د کابل له ډلو ټپلو سره په رسمي ډول باندې د طالبانو تر مابین ممکن نه ده. اما که د بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، حد اقل نیټه یې معلومیږي، نو دا تعامل لاره پرانیزي د افغانانو تر مابین د یو ملي اجماع د جوړېدلو په خاطر باندې. طالبان به ګذشت ونه کوي امریکا ته، ځکه هغه یو خبره ده چې ته باید ووځې، اما د ملي اجماع د جوړولو لپاره زه په دې اند یم چې طالبان به ډېر ګذشت وکړي چې یو ملي واقعي اجماع رامنځته شي. اوریا صاحب اوس دغلته طالبان به ګذشت ونه کړي، امریکا اوس په ښکاره دا خبره نه کوي چې زه اوږد مهاله پاتې کېږم. هغه وایي چې زه افغانستان نه که د فتن وځم، افغانستان ځي کورنۍ جګړې خواته، نو تر هغې پورې تر څو چې افغانان یو توافق ته رسېږي د امریکا پوځونه باید په افغانستان کې وي. اوس که دغه مقابل کې طالبان ګذشت نه کوي نو دا خو دا انظور بدلیږي، یعنی دا په سیاسي لحاظ به هم طالبان ته زیان ونه کړي. دا ډېر منطقي نه ده دغه پوښتنه. موږ دولتي چارواکي معمولا دا وایي یعنی چې اول باید سیاسي توافق وسي، اول باید سیاسي جوړجاړی وسي، پس لږ به امریکایي ځواکونه وځي. دا ممکن نه ده. د دې لپاره چې دا د 20 کلن جنګ اصلي لامل اول عامل امریکا ده. په 20 کلونو کې چې امریکا ونه سوی کولی چې هلته یو جوړجاړی وکړي، 20 کاله که نور هم پاتې سي، د دوی په شتون کې د افغانانو تر مابین یو ملي پخلاینه ممکن نه ده. نو امریکا باید ژمنه وسپاري چې په دغه تاریخ زه وځم، نور افغاني مختلف ډول به یو بل سره ګذشت کوي، یو بل سره به تاسو څه فکر کوئ دا کار به وکړي امریکا؟ زما انده ده که امریکا له دغه طلایي فرصت استفاده وکړي، دا د افغانانو لپاره هم طلایي فرصت ده، د امریکانو لپاره بالکل هغه بیل بحث دی. لیکن مخکې لکه څنګه جانبدار صاحب هم دا خبره یاده کړه د امریکا رقابتونه چې دلته دي، افغانستان نه به واقعا امریکا دې ته حاضر شي چې خپل ټول پوځونه وباسي. امریکا عملا د ګاونډیو یا د سیمې هیوادو په وړاندې په نظامي رقابت کې په افغانستان کې ماته خوړلې ده، لکه څنګه چې په ویتنام کې ماته خوړلې وه، لکه څنګه چې په کوریا کې ماته خوړلې وه. دا له وتلو نه چې په ستراتیژیک ډول وځي بله لار نه لري، او که بیا هم کوشش کوي چې پاتې سي، نو بیا به جبري ویستل کېږي، او هغه جبري ویستل په د امریکا شان و شوکت سره چندان برابر نه وي. نو زما عرض دا ده چې نو زه بیا دا سوال کوم، نو اوس طالبان د امریکا د شان و شوکت غم وړي دي؟ نه دا جبري ول نه وباسي، دا زما نه ګوري جبري ویستل خو لږ ګوره طالبان جنگ ګټلی شي د افغان حکومت نه، طالبان امریکا جبرن ایستلی شي، او دا خبره به د امریکا د شان و شوکت سره برابر نه وي چې داسې کولی شي. ولې کوي نه؟ ګوره جبري ویستل خو جنگ ته ضرورت لري، او جنگ کې بیا عرض کوم چې وینه تویږي، هغه هم د افغان وینه تویږي، او طالبان د دې پروا لري. طبیعتا طالبان نه غواړي د افغانانو وینه توی سي، زه ورته نه غواړو چې د افغانانو وینه توی سي. پرېږده چې امریکا پته له خونریزۍ له افغانستان څخه وځي په داوطلبانه ډول. بخښنه غواړم دې خبرې سره د سره موافق ځکه نه یم چې په دې جګړې کې شامل نه حکومت، نه امریکا او نه طالبانو د افغان د وینې پروا هېڅ نه ده کړې. جګړې کې شامل طرفونو د افغان د وینې پروا نه ده کړې. هېڅ داسې به ورځ نشته ده چې موږ ویو چې د افغان د وینې پروا چا کړې ده. که کړې وې جګړه به په دغسې خونړي شکل باندې، په دغسې ظالمانه شکل باندې نه وې. نو بیا نو څه علت دی؟ اجازه د ځواک صاحب، د جنگ لامل او د جنگ
ادامه ورکوونکي طالبان نه دي. د جنگ لامل هم بهرني ځواکونه دي او دا چې جنگ ته ادامه ورکوي دا هم بهرني ځواکونه. نه زما سوال دا نه دی. زما سوال دا دی زه جواب غواړم. نه زما سوال دا تاسو ویلي چې طالبان امریکا ته شکست ورکولی شي ورکړی دی او په ډېر بد شکل باندې او دغه حکومت هم شکست ورکولی شي که جنگ خواته لاړ شي طالبان برلاسي کېږي. زما سوال دا دی چې دا کار کولی شي نو بیا یې ولې نه کوي؟ ولې نه کوي؟ د دې لپاره چې د جنگ قیمت زیات ده او د خبرو اترو قیمت کم ده. پر دې ترتیب سره طالبان غواړي چې د افغانستان ستونزه د خبرو پر بنسټ باندې د لږ قیمت باندې حل کړي او که خدای نخواسته نه حل کېږي نو بیا زیات قیمت خو مجبوره ده چې طالبان ورکړي. که داسې غواړي چې په لږ قیمت حل کړي نو خو باید انعطاف وکړي که نه. چاته انعطاف جای نشته. د ټول افغانانو ته انعطاف شته د ملي اجماع په جوړولو کې. هغه سوال د ناقص پاتې سه که بهرنیان له افغانستان ووځي زه په دې اند یم چې طالبان به د ملي اجماع جوړولو په خاطر د افغانستان د سیاسي سرنوشت د تعیینولو په خاطر د راتلونکي حکومت او دولت جوړولو کې زیات ګذشتونه وکوي. اما راځو کور دننه کابل په سطح باندې د کابل په سطح باندې یو اجماع جوړېدل ممکن نه ده. دغه چې اوس اجماع جوړه نسی او که امریکایان ووځي دا بیا په ګټه ده. اجماع جوړه نشي او امریکایان ووځي دا په ګټه ده. ګټه د چا په ګټه ده؟ د ټول افغانستان په ګټه ده. اوس درته وخت زموږ خلاص دی فقط مختصر وي چې څه رقم په ګټه ده. اجماع چې جوړه نشي د کابل په سطح ووځي خو جنګ ته ځو نو ګټه په چی شي ده؟ د کابل په سطح اجماع درته ښیي. یعنی د کابل سطح اجماع د افغانستان اجماع ده که نه؟ ګوره د کابل په سطح کې دغه سیاسي لوبغاړي چې دي که د دوی ګډه اجماع له حکومت سره نه وي او ټول شان د انحصار د حکومت کې نه وي دا په ګټه ده. ځکه که موږ زمونږ بحث وخت خلاص دی بیخي اجماع خبره چې کوو هغه یوازې د حکومت خبره نه ده د ټولو ترمنځ ګوره یو موږ ملي اجماع لرو چې د ملي اجماع پارلمان عرض وکړو بل موږ د کابل په سطح یو اجماع لرو چې د کابل په سطح په دې اجماع کې هغه سیاسي ځواکونه چې کابل کې دي مدني ځواکونه چې کابل کې دي او حکومت ده د دوی تر مابین باید یو واحد مرکزیت رامنځته سي. دا چې نسی دا بهتره ده په شرط دی چې بهرني ځواکونه وځي. تاسو چې وایي په حقیقت کې دغه ته وایي چې اجماع رامنځته نشي او پرېږده چې خبره جنګ ته راځي. نه ځکه چې اجماع رامنځته نشي خبره جنګ موږ سول د نږدې کوي. که د کابل په سطح باندې همدغه اوسنی حالت وي هر حزب مستقل وي. اوریا صاحب دا خبره ولې ګډوډوي؟ کابل سطح یعنې څه معنا؟ خو سیاسون مشران تنظیمونه چې د کابل کې یعنی دغه څوک چې ځان ته د کابل حکومت وایي او څوک چې ځان ته جمهوریت وایي که د دوی په مابین کې یو واحده اجماع نه وي یعنی ټول شان د ډاکټر صاحب غني په انحصار کې نه وي او موږ د سولې خواته ولاړ شو یو حکومت یا د کابل اجماع چې دی خو یوازې حکومت خو نه حکومت خو شته اجماع حکومت د بیرون اجماع نشته ده حکومت اجماع د ولس سره نشته ده یعنی دغه باید استفاده ونکړو کنه یعنی خلکو ذهنونه باید ګډ نکړو. ګوره حکومت کې اجماع نه لرو د حکومت او سیاسي ګوندونو تر مابین اجماع نه لرو. صحیح اوس موږ وخت خلاص دی د خلکو ذهن باید دغه رقم ګډ وډ نکړو په دغه رقم تقسیم چې دا اجماع او هغه اجماع یا شته او یا نشته ده. مننه تاسو نه ګران کو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم. الله مو مل شه.